के लगे दिल के बबूले जल उठे सीने के दाव से इस कर को आग लग गई कल के चराग से मोबाइल रेडियो दे सादा शेर देगा पर रेडियो की वो सड़े लग यादे खजी वरता टेलीफोन कई करना कोई दी क्रीम और मखबूर को दीर मुस्किन को रज़म हाल है पूरी दुनिया दागी आवाज नावरी د موبایل پرنټون باندې ځان د غانه لګولې ده نو دې بخپل نه اوري او چې بل کس د کار نه کوي نو هغه کس اول غانه اوري اول هغه په حیاي اوري هغه بعد بیا د سره خبرې کوي دا د ګناه ذریعہ سلیما والا فلم جوړ کړی دی دوی زموږ د پښتو ترجماني کوي دا په حیا دا فحش خلق دوی ته موږ خپله پښتو پرېښې ده که نه هغه ځکه په کروڑونو روپو دا د بې حیایي پاچا کې لګیا دی تاسو ته پته ده هغه ته پته ده چې دا بې حیایي خرڅېږي ښه دا فحاشي خرڅېږي هغه ته پته ده چې دا برباد دي هغه ته پته ده چې د دوی هیڅ سوچ نشته دی او پوه دي په دې خبره باندې چې د دې غفلت په ماحول کې دوی بل سلطان صلاح الدین نشي پیدا کولی زمونږ ماشومانو یې کارټونان جوړ کړي دي او مشرانو نوجوانانو یې ګیمونه جوړ کړي دي او ډرامې او فلمونه او د ټیک ټاک او بې حیایي او زمونږ د حیادارو زنانو د سرونو نه صدرونه ولاړ کړل که نه زړه کې درد پیدا شي زه چې کله دلته کښېنم زه الله د دې معاشرې کم تکلیف بیان کم الله کم یو درد بیان کم الله کم یو غفلت بیان کم موږ نه خو نوجوان غفلت ته روان دی موږ نه خو زنانه بې حیایي طرف ته روانې دي که نه دوی ته په سر باندې د بیبي فاطمې د حیا څادر واچوي هلکان او جینکۍ راجمع دي زړه کې م درد پرې راشي په دې موبایلونو باندې یو بل سره ناست دي ټوله دنیا یې ګوري ښه هغه د فحاشۍ خبرې کوي چې زه تاسو ته نشم ویلی د خفګان خبره دا نه ده چې دا خلک برباد دي د خفګان خبره خو دا ده دوی زموږ نسلونه برباد کړل دوی زموږ نوجوانان برباد کړل دوی زموږ نه زموږ الله خفه کړی دی دا خلک د دین مخالفت کوي موږ ورته څه نشو ویلی دا خلک د قرآن مخالفت کوي موږ ورته څه نشو ویلی دې خلکو زموږ د جومات زموږ د اسلام زموږ د ختم نبوت زموږ د ناموس صحابه مخالفت کوي لګیا دي هم د دوی په کورونو کې ودونه دي د خوشحالۍ پروګرام دی د ګڼو بجانو مجلسونه یې پکې جوړ کړي دي همدا خلک دي على الاعلان د رب کائنات غصې ته دعوت ورکوي که نه موږ څه نشو کولی او زه په دې انتظار یم چې زه به بل سلطان صلاح الدین او محمد بن قاسم پیدا کړم او خو ټیک ټاکر دی او خو د ډرامو فلمونو په نحوست کې داسې ډوب شو د واپسې خو ناممکن د مړه دا سوشل میډیا د کتلو ده دا د فیسبوک نحوست د کتلو دی دا د سترګو بدنظرۍ دا د غوږونو عیاشۍ او دا د مسلمان غفلت دا غفلت به ستاسو زندګۍ بربادي کړي زما د دې ځای نه څه خبرې یاد ساتئ